لکه موږ داسې د څوک نکاح کویدلو کی هلو دی هلکه یاره څنګه چل دی کویدل نکاح دې کړی موږ په ګاډو څه ونه خوړه نبي علیه السلام ورته دا فرمایي یاره واده دې کړی موږ په ګاډو څه ونه خوړه وایي زه لاړ چې یو ګډ حلال که خو څه وکوئ نو لاړی ګډ حلال کو صحابه کرامو له چې دی ولیمه وکړله نبي علیه السلام په خپله د حضرت عایشې رضی الله عنها نکاح چې کېدله نو بیزې راوسته هغې ذبح کړله او هغې پخه کړله روټۍ اوس دغه د ضرورت مطابق پخې کړي او د پاسه په روټۍ باندې چې دی روټۍ به راکټله لګه او د پاسه پې غوښه کېدو یو صحابي له به ورکولو صحابه ته اوس د الله رسول دا کومه خوشحاله کړي وایي نکاح مې کړې ده بلې نکاح چې د نبي علیه السلام وکړله پې یې راوړه پې صحابه کرامو له ورکول نبي علیه السلام تپوس کوي دا په کومه خوشحاله کړي وایي نکاح مې کړې ده نو مطلب رسم و رواج نو چې رسم و رواج نه نو بیا اسانتیا وي او چې رسم و رواجونه شي نو خبره چې د هغه ګرانېږي بیا نو نن سبا زموږ نه ټول حالات چې دي هغه رسم و رواج نیولي دي نو د دې د وجې نه ډېر نارینه او زنانه د دې د وجې نه چې د محروم پاتې دي نکاح نه وجه څه ده که الګ لواده نه کوي دې د وجه نه کې د خرچو مخکې خبره ځي د خرچو نه یریږي یاره دا خو به دومره خرچې کېږي دا دومره پیسې بل اول جمع کوم نو یو واده کوم نو بس خبر رسم و رواج لراله بس چې څومره دی وس کېږي د خپل وس مطابق چې دی دومره لوی ټول علاقې ته وینا خو نشته دی او یادانه چې فرض خو نه ده چې ته خامخا چې دی میخه پکې حلاله وه او سنډا پکې حلاله وه دا خو ضروري نه ده بس چې څومره الله وس درکړی د هغې مطابق عمل وکړه نو د فضولیاتو نه به بچ شي کار به دې په اسانه باندې وشي او دویم تر ته زنانه ډېرې چې دي هغه دې د وجې نه غریبانه نه پاتې چې کم جهیز ورته ویل کېږي چې د جینۍ سره کم سامان کېږي نو پلار یې چې دی هغومره وس نه کېږي اول ته دې ډیمانډ ډېري نو د دې د وجې نه چې دی ډېرې زنانه هغه په کورونو باندې پاتې شي غریبانه نه او دا ظلم دی ګورې دا ظلم دی دا ګوره د دې به تپوس کېږي چې ولې داسې چې دی د رسم و رواج د وجې نه یو نارینه یا زنانه د نکاح نه بغیر ولې پاتې شوله او بله دا چې کله یو نارینه یا زنانه داسې حد ته رسېدل د نکاح عمر ته رسېدلي نو د والدینو داسې موري دی چې د دې نکاح وکړي کو دې ورله نکاح ونه کړي او دغه حالت کې دا نارینه یا زنانه دا لکه جنې څومره ګناهونه کوي د سترګو ګناه دې کېږي د غوږونو ګناه دې کېږي دې کې چې دی نو والدین ورسره پکې شریک دي دا د دې ذمهداري چې خپلې ذمهدارۍ نه خپل ځان خلاص کړي که ځان نه خلاصوي نو باقاعده په دې باندې ګناهګاري اور روایت کې راځي نکاح کول چې دی ضرورت الغیا خو فرض ده یا چې دی واجب ده یا سنت ده مستحب او حرام مکروه او حرام ده فرض په کوم حالت کې ده نکاح کول فرض په دې حالات کې دي چې کله یو انسان باندې د شهوت غلبي یعنی دا ته دا خطرې چې کو نکاح اونکم نو په ګناه کې اخته کېږم جسمانی طور برابر دی مال چې دی هغه ورسره شته دی دومره وسې کېږي چې نکاح کولی شي او بیا هم نکاح نه کوي نو دی چې دی د دپاره نکاح کول فرض دی که دی دغه ټیم کې نکاح نه کوي نو د فرض چې دی هغه ترکونکي او پرېښودونکي دی که دومره یي واجب په هغه حالت کې ده چې د نکاح استعداد هم لري وس طاقت هم کېږي نو په دغه ټیم کې ورله نکاح کول چې دي هغه واجب دي چې نکاح وکړي او سنت په عام حالت کې چې د شهوت غلبه پې کمه ده لکه دا خطره نشته که نکاح ونه کړي نو په ګناه کې باخته شي د ګناه نه ځان بچ کولی شي مال حال هم گزاره حال شته دی نو په داسې حالت کې ورله به نکاح کول چې دي هغه مستحب سنت دی به چې وي کی او کوچري داسې چې جسمانی طور ته کې کمزوري ده یا مالی لحاظ سره کمزوري ده د نکاح طاقت نشي لرلی او بیا نکاح کوي په دغه حالت کې نو بیا ورله حرام دي چې به ځان وساتي او مکروه په هغه حالت کې دي چې دغه نه لږ کمي چې اوس اسباب ورته شته دي
اسباب ورته مهیا دي خود نکاح طاقت چې هغه نه لري یا مالی لحاظ سره یا جسمانی لحاظ سره نو دې حالات کې ورله نکاح کول چې هغه مکروه دي ځان کې ساتل پکار دي نو نکاح دا د ټولو انبیاء کرامو چې د سنت عمل دی او به دویم طرف ته مسله یو نکاح نه کول دي یو سړی نکاح نه کوي نو دغه حالتونو کې یا د فرض یا د چې د سنتو یا د واجباتو چې هغه متروک دی پرې خودون کې دی ګناهګار دی په باقاعده خو کو د نکاح کولو نه انکار وکړو ګوره بیا سخت خبره ده د ایمان د تلو خطر ده حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام او فرمایل النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نبی علیہ السلام او فرمایل نکاح کول دا زما سنت عمل دی چا چې د دې نه مخ واړه رغبت کو مخې واړه نو د مخ اړول مفسرین ذکر کوي یعنی انکار یې وکړو نو فلیس من نبی علیہ السلام زمونږ د قبیله نه دی زمونږ د ډلې نه دی د مسلمانۍ د ډلې نه دی د ایمان د ډلې نه نو به خبره چې دا هغه سخت شولا او حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې مبغوسه نوجوان هغه دی چې مخکې خبره څومره ذکر شو چې د مالی لحاظ سره برابر دی جسمانی لحاظ سره برابر دی هر لحاظ سره برابر دی بیا هم نکاح نه کوي نبی اسلام فرمایي زما په کې دا مبغوسه نوجوان دی نو د رسم او رواجونو د وجنه دغه چې دی هغه په ګناه کې چې مسلمان اخته کیږي نو دا د مشرانو والدینو ذمہداري چې خپل ذمہداري ادا کړي نو مخکې خبره ذکر شو کدا انکار ته وکي نو به ګوره خبره سخته ده